وفات نرست بیا پدے جمدو خلقو باندے دا دے مرده مسلمان حق دے کہ دا غسل دا گور کفن دا جنازہ اڑل اور جنازے منز کول دا خدمات با دا جمدی خلق کئی او دا دے مڑی جمدو باندے حق دے چی بیمار شنو تپوس پختن لدلارشی اللہ سے خکل خیخ خبر دے وطو کی چی دا دی بیمار پہ زڑخشی دا سی خبر دے ورطنکی چی دا غم نور زیاد شی خفشی خفکولو خبر دے نکی اجر و ثواب دے ورمخ کی تمہ و امید دے ولور کی چی اللہ با دے جوڑ کے اللہ با دے خکی او چی کلا وفات کی گی نو دغه وقت کې د سورۃ یاسین تلاوت د مریض تکول دا به سنت طریقه ده چې د مری په خوا کې د سورۃ یاسین ولستی شي په سورۃ یاسین کې عقیدی دي د توحید عقیده ده الله یو دی د رسالت عقیده ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین تل پیغمبرانو نئی قیامت دے قبر دے عذاب دے ثواب دے جنت دے دوزخ دے دا طول آخری پدے سورۃ یاسین کی ذکر دی دے آخری وقت کے وقت سورۃ یاسین اولولا نو پدے باندے دے ملی تا اللہ پاک آسانتیا ورکی دا روح چی اوزی پا آسان بوزی او بل دا دی مڑی پا خواہ کے چی دی لامر نلے خو اوز بمری ندق وقت کے دتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دا کلمہ وتوایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ وتوایا ویلقنو موتاکم تاسو تلقین ورکے دے اخپلو مڑوتا نو دے مڑی تا تلقین ورکا تلقین دقا مطلب دے چی دتا کلمہ طیبہ اوایا یا کلمہ شہادت و توایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ و اشہد ان محمدا رسول اللہ نو کلمتین دا شہادت ورتا اوایا او دا تموع چی بابا کلمہ اوایا دا خبر ٹھیک نہ دا امام احمد رحمت اللہ علیہ پاغا باندے دا زنکدن غندے کیفیت راغے اور دا شیطان چے کل پا انسان بانے سختی راشی نو دیوی بس دے آخری وقت دے مری زنکدنے دے نو دے دوککی چے دا دنیا نے بی ایمان لارشی دیر چالاک دے چلول والا ورزی انسان دوکا کی امام احمد رحمت اللہ علیہ بانے سختی و تکلیف شروع شو ندغ وقت کے دا زامن رالل او تکینا سے بابا ہوئے چی لا الہ الا اللہ نو بابا تی لانا لانا نو بیاوتا دیو چی بابا کلمہ ہوئے لا الہ الا اللہ وی لانا بچی حیران شو چې بابا خو ډېر لوی بزرگ ټول عمر د دین په خدمت کې تیر کړي موږ ته چې کلمه دی چې لانا اسنه به کلمې لار نشي وی لک سات چې تیر شو د بابا حالت خشو ټیک ټاک شو شیطان خو ناپوه دی علم غیب خو سره نشته چې دا بالکل اخیری وخت دی خو دې ارزل وی چې دا به اخیری وخت دوکه کومه نو دغه وخت کې امام احمد رحمت الله علیه د شیطان سره خبره اترې شروع زامن په دې نوی خبر چې دا دې منته وای زامن ته تپوس کی بابا تا ته هم وای چې کلمه وای نو تا وی چې لانا ولې دې کلمه نه ویلا نو بابا ته نه ما تاسو خبر اورېدلې نه ما تاسو لیدلې ما نه لیدلې تاسو خبر ما نه اورېدلې ولې نه تا ته چې مونږ چې کلمه وای نو تا به چې لانا دا لانا تا چاته وی
هغه ته شیطان راغی راته چې احمده د خپل علم په برکت را نه بچ شول کني ما ډېر خلک دوکه کړي دي خو ته رانه د علم په برکت بچ شوې وی ما ورته چې لانا نیم بچ اوس هم را باندې حمله کې اوس را کې غرور او تکبر پیدا کې چې عالم او د علم په برکت بچ شوې دا خو ته ما کې غرور او تکبر پیدا کې اوس هم را باندې حمله کې بچ دنه نیمه ما شیطان سره خبرې کولې تا سره مې نه کړې نو ته بابا ته چې کلمه وایه هغه به ته سوی ته دا ما ته غاړو تا نه خبر هم نه دی نو د اخیری وخت کې د مریض ته مه وایه چې کلمه ووایه بلکې د ده په خوا کې چې کم خلک ناست دي نو هغه دې ورته کلمه وایي نو یو ځل به د ده په ژبه باندې هم کلمه جاري شي نو چې ده کلمه ویله بس بیا قلار شه نورو ته کلمې مه وایه که د دې نه پس د مریض بیا څه خبره وکړله نو بیا ورته خوا کې کلمه شروع کړه لا اله الا الله وایه چې د اخیری وخت کې کلمه وایي حدیث مبارک کې راځي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه هغه څوک چې د هغه اخیری خبره دا وي چې لا اله الا الله دخل الجنه دی به الله جنت ته داخل کی نو بالکل چې د دنیا نه اخر کې بنده رخصتیږي او اخیری خبره کوي چې هغه لا اله الا الله وي نو دخل الجنه دا بنده به جنت ته لاړ شي د دې مریض په خوا کې کلمه وایا سورۃ یاسین دی وې چې سختی په آسان شي او لا اله الا الله دی وې چې اخیری کلام د لا اله الا الله شي چې کله روح پرواز وکړ